السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ده تمام ملګري بخیر خیر سره الله پاک تاسو په خپل حفظ او امان کې ساتي. د حضور صلی الله علیه وسلم په دې امت باندې ډېر زیات احسانات دي. د دې امت لپاره زموږ او ستاسو لپاره به حضور صلی الله علیه وسلم ډېر زیات غمجن او ډېر زیات فکرمن وو. شمایل کې راځي چې حضور صلی الله علیه وسلم کان رسول الله صلی الله علیه وسلم متواصل الاحداث دائم الفکر، چې حضور صلی الله علیه وسلم به همیشه لپاره په یو غم کې به وو، په یو فکر کې به وو، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به په دې غم او فکر کې به وو چې زما د امتیان دا به څنګه ټول په ټوله د جهنم نه بچ کېږي او جنت ته به ځي. د دې لپاره به پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر چاته به د هر چا ته به ملاوېدو او هر چا ته به د دین خبره کوله. او د دې امت لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېرې زیاتې دعاګانې کړي دي او ډېرې زیاتې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زموږ او ستاسو لپاره په تکلیف کې شوی دی. ځکه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې طایف ته تلو، نو په طایف خلکو ډېر زیات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بې حرمتي وکړله او ډېر زیات بې ادبي وکړله. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم صرف او صرف د دې لپاره تلو چې دا خلک کلمه ووایي او دا خلک د جهنم نه بچ شي او دا خلک جنت لپاره جوړ شي. هغه خلکو په ځای د دې باندې چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبره منلې وي، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اکرام کړی وي، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مهمانداري کړی وي، سره د دې چې عرب ډېر زیات مشهور په مهماندارۍ کې، خو هغوی د پیغمبر سلام مېلمستیا هم ونه کوله او مېلمستیا خلاصه کې خبره منل خلاصه کې چې په حضور صلی الله علیه وسلم پسې خلک ورپسې کړل، کافران ورپسې کړل او واړه ورپسې کړل او پیغمبر سلام پسې چغې وهلې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کنځل کول، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کاڼو باندې ویشتو او دومره په کاڼو باندې ویشتو چې د هغې پیزار مبارک چې کوم هغې د وینې نه رنګ منګ شو. اوس دا خبره خو موږ معمولي کړو چې یاره پیزار باندې وینې راغلې، او دا وینې چې د انسان د وجود نه راوځي او بیا خپو ته رارسېږي، دا څومره تکلیف په حضور صلی الله علیه وسلم تېر کړی زموږ او ستاسو لپاره. دغه شان چې په غزوه احد په موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک چې دا شهیدان شوي دي، کړۍ په مخ کې تللي دي، دا زموږ او ستاسو لپاره همیشه لپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعاګانې غوښتلې او بیا دعاګانې کې به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژړا کوله، فریاد به یې کو د دې لپاره چې زما د امت الله پاک د جهنم نه بچ کړي او جنت لپاره جوړ کړي. نو د حضور صلی الله علیه وسلم په باندې ډېر زیات احسانات دي، ډېر زیات احسانات دي. د حضور صلی الله علیه وسلم د احساناتو بدله خو موږ نشو ادا کولی، صرف دونه ده چې موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احساناتو بدلې ادا کول لپاره موږ به د حضور صلی الله علیه وسلم چې څومره هم سنت دي، د حضور صلی الله علیه وسلم چې څومره هم اعمال دي، په کوم صورت کوم کار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کوم طریقه باندې کړی دی، پکار دا ده چې هغه کار موږ د حضور صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکړو. بل دا د امت د محمد صلی الله علیه وسلم باندې موږ رحم وکړو. لکه اوس ګورئ په هر ځای کې مسلمانان چې دا په تکلیف کې دي، نو دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت دی، دا ټول د الله پاک مخلوق دی. په کار دا ده چې د دې مسلمانانو موږ مدد وکړو. که نور موږ په هېڅ سره مدد نشو کولی، دعا خو ورته کولی شو که نه، ختم خو ورله کولی شو. که زموږ یو ملګری دی هغې ماته اوس وویل چې یاره موږ په خپل هاسټل کې یو یو سپاره وایو د دې کار لپاره چې الله پاک د مسلمانانو باندې رحم وکړي. د هاسټل د ټولو ملګري چې نن دا وایي یو یو سپاره وایي، الله پاک دې د هغوی په عمر کې په ژوند کې برکت وکړي. زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې یاره دا هلکان دي ماشاءالله د دوی سره دومره غم دی. او دا مې چې کوم کسان لکه نشي ویلی، نو هغې هسې دعاګانې وایي او دغه نشي ویلی، قرآن مجید نشي ویلی، خو غم ورسره ډېر دی د حضور صلی الله علیه وسلم د امت. پکار دا ده چې موږ هم هر ټایم که موږ له قرآن مجید راځي ډېر هغه خبرمند دی، پسې قرآن مجید څو سورتونه ووایو، که نه راځي صرف دغه دعا اللهم انصر امة محمد صلی الله علیه وسلم، اللهم ارحم امة محمد صلی الله علیه وسلم، پکار ده چې موږ دا ووایو. او ډېر ډېر موږ درود شریف وایو په حضور صلی الله علیه وسلم باندې، او درود شریف هم وایو. نو په دې کې موږ دا کوو چې یاره د حضور صلی الله علیه وسلم زموږ لپاره دومره تکلیف برداشت کړی دی، زه دا درود په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې وایم، الله پاک به دا درود پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته رسوي. نن د جمعې شپه هم ده، سبا د جمعې ورځ ده، پکار دا ده چې موږ ملګري ډېر ډېر درود شریف ووایو او حضور صلی الله علیه وسلم روغ ته الله پاک زموږ له طرف نه ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ الله.